بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې تنګي نه حاضر دی. الحمدلله تنګي خلکو کې چې کوم اتفاق او اتحاد مظاهره رااله او بیا مامزه قومي اتحاد نه پس چې کوم دی نن د خلیل خیل ورولي چې کومه ده هغه مخې ته رااله او میجر ظفر اعظم صاحب هغوی چې دغه مشري وسپارله هغوی سره به خبرې اترې کوو. دلته کې زموږ د مامزه قومي اتحاد مشر چې کوم دی شفیع الله خان هم موجود او د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. او د دې جرګې د دې ورولۍ ډېر سخت ضرورت و. په تنګي کې خارون خان هم راغلی دی او نن زه دغه یم چې دغه خارون خان دی په دې تنګي کې واقع ده چې ما له 15 مرلې پلاټ چې کوم دی یتیمخانې له پرې راکړی دی. زه په دې خانانو کې خو بس خارون خان دی مننه او میجر صاحب سره چې کوم دی به خبرې اترې کوو او شکریا به ادا کوو. ګرانه خو ګوره چې د شکریا خبرې خو به ادا کوو. میجر صاحب سره دې وخت کې ستړبش روان دي، څو خبرې اترې به ورسره کوو چې نن کومه دغه جرګه مخې ته راغله. ډېره موده پس میجر صاحب چې کوم دی نو ډېرو زموږ سره ملاقات کېږي. ما چې صحافت شروع کړو یو میجر صاحب سیاست په تنګي کې نو موږ به دغه حجرې نه چې کوم دی نو سټارټ اخیستی و، دغه حجرې نه بیا مخ په وړاندې تلو. دا دومره ناغه ولې رااله نو بیا دغه پوښتنه کوو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی تل دې وي د خلیل خیل ورولي ډېره ښه خبره ده. دغه ورولي چې کومه ده هغه مخې ته راغلله. موږ یې د ملاتړ اعلان کوو، د ملګرتیا اعلان یې کوو، داد ورله ورکوو ځکه چې دا زموږ د تنګي د ترقۍ خبره ده، د تحصیل تنګي د سوکالۍ خبره ده، د تحصیل تنګي د پرمختګ خبره. میجر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. ډېره موده پس لیده کاته کېږي نن او بیا په یو داسې مخاض روم وتی چې یو ډېر ناشنا شانتې چې د خلیل خیلو دغه ورولۍ نو څه به وایي په دې مخبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیر ناشنا خو نه دی الفغان، موږ ټول د تره بچي یو لکه او دا زموږ تنظیم چې دی دا تقریبا د دې څه کم 50 کاله زموږ پلاران نیکونو چې کوم وخت کې جوړ کړو نو خدای شته چې موږ ډېر اختلافات خپل هېر کړل، خپلو کې دښمنۍ وې دې حده پورې هغه وه نو هغه مشران درانه خلک هغوی اختلافات هېر کړل او هغوی ټول را یوځای کړل او موږ همغه نن رانیولی او اوس موږ د ژوند په اخري څو کې د کشرانو دپاره موږ یو لاره وکړه او موږ غوښتل دا چې په دې علاقه کې موږ اوسېږو چې دا علاقه دومره ښایسته شي چې څونه زموږ د خیل ماحول. میجر ظفر اعظم صاحب هم ډېره موده پس ولیده نو موږ د ځان لپاره خوشقسمتي ځکه چې موږ په تېر دغه کې چې دغه خاندان چې کوم دی نو دلته کې ډېرې منډې تړلې دي، ډېر کوششونه دي خو بیا پکې چې کوم دی نو زموږ د میجر صاحب هغه رابطې لږې منقطع شوې او بیا موږ به دا ووایو دوی وایي چې 50 کاله یا 40 کاله خو موږ دغه و چې دی رایې درست دی. موږ د نن نه چې کوم دی نو د خلیل خیلو دغه غونډه چې کومه ده د تنګي تحصیل لپاره ډېره مهمه بلو، د دوی د ترقۍ دپاره، د سوکالۍ دپاره، د امن دپاره، د روغ جوړ دپاره او دغه چې کوم دی نو د ملاتړ لاس ورکوو او داد ول ورکوو. خو دا ورته ضرور وایو چې صرف خلیل خیلو دغه 15 خاندانونه نه تنګي تاثیر کې چې څومره دي نو د میجر صاحب نو د هغه د ملګرو نه دغه تمه ده چې دغه ټولو خاندانونو لپاره به منډه وخي او ډېر وسې کېږي. ډېر ایجوکیټډ خلک دي، په بیروکریټ کې ډېر غټ لاسونه دي خو دوی وغوښتل نو دا تنګې به چې کوم دی نو ګلې ګلزار وي او دا به ترې نوره موږ غواړو او د هغې دا لومړنۍ ساس کې دي چې نن دا کومه افتتاح وشوله، کومه پرانیسته وشوله او دې نه مخکې چې کوم دی نو موږ دغه کتلې نه څه وایي چې تاسو خپله پېژندل موږ د دوی په دغه سره ډېره زیاته د خوشحالۍ اظهار کوو او دوی ته مبارکي ورکوو. بل دا د دوی د خاندان یوازې د خلیل خیلو خبره نه ده بلکې د دوی خاندان مختلف خاندانونو سره د رشتو په لحاظ تړلی شوی یو مضبوط خاندان دی او ډېر تکړه خلک دي او ډېر مضبوط خلک دي، پښتانه خلک دي. نو موږ به انشاءالله په حیثیت یو دولت خیل زه دې خاندان سره د هر قسمه خدمتو د هر قسمه منډې ترڼې اعلان کوم. د نغارې په ډنکي باندې وایم چې دې خاندان سره به زما هر قسمه خدمات وي انشاءالله او د دوی چې څه دغوي زموږ اواز به هم نه غورځوي. او السلام. ډېره مننه. کتونکو د ښه کار ستاینه پکار ده، دې ته په بدنیتۍ نه دي پکار. میجر صاحب په تقریر کې دا وویل چې موږ کې بغض، کینه، حسد دا موږ پښتون کې ډېر زیات دی نو ښه کار ستایله کول دي دا نه چې یاره دا روه دی رایې درست دی دوی خو دغه و چې یاره
دونه وخته پورې خو زه دغه وایم چې نن چې کوم دی خلیل خیل چې کوم دی په تنګي کې هغه هم وروتله او دوی دغه ووی چې مامزې زمونږ غټ قام دی دا یو ډېره ښه خبره ده چې د مامزې ستاینه وکړه د مامزې قومي اتحاد یې ستاینه وکړله او زه به ده ووایم چې هغوی چې راویښ کړله او هغوی چې کوم دی نو بیا دوی راویښ کړل د دې نه انکار نشته دی چې دا وایي او د دې به په تنګي کې ډېر خاص سرات راځي ډېر ښکلی سرات به راځي د دې ننني دغه سره نو موږ ګورو دلته کې د چو بندوبست هم شي فهیم خان د طرف نه چو بندوبست شي او فهیم خان دغه خبره کوي چې 40 کال نه خو موږ چې کوم دی نو نن دغه هر څه یې نو په دلته کې موږ شفیع الله خان کته خو شفیع الله خان په نظر نه راځي چې هغه چېرته کې دی نو زموږ سره اوسي نو کتونکو څنګه چې دغه خلیل خیلو نن دغه غونډه کتله دغه کې د مامزې قومي اتحاد چې کوم دی ډېر زیات مشرانو ګډون کړو چیرمین چې کوم دی شفیع الله خان خو هم راغلو او میجر صاحب هم په خپلو خبرو کې دغه وویله چې مامزې هغه زموږ غټ قام دی نو مامزې یو نوم دی او بیا مامزې هغه ټولو خلکو ته دا پته وي خو هغه مومند دی باجوړی دی کم قام دی نو هغه وایي چې مامزې قومي اتحاد دغه ټولو له کار وکړي خو دې وخت کې دوی د خپل قام چې کوم دی را یوځای کوي خپله پېژنګلو جي زموږ کتونکو سره وکړي او نننۍ غونډې حوالې سره زما نوم جي پروفیسر امیر محمد دی جي د تنګي اوسېدونکی ما او محمدزی یم جي نو ډېره ښکلې خبره وه جي نن چې دوی دا میټینګ وشو دا اجتماع شوه د یو اتحاد خبره وه د یو یونټي خبره وه او خپل خیل یوځای شو مطلب دا دی چې دوی وویل چې یاره موږ به خپل منځ کې کم تنازعات دي کم خفګانونه دي دا به ختمو بلکې دی مو وي چې یاره د نورو وي نو هغې کې به هم وردنګو نو ډېر ښکلی مقصد دی ډېر ښکلی پیغام دی او ټول له دا پکار دي هر خیل له دا پکار دي چې هغې خپل منځ کې داسې یو یونټي جوړه کړي یو اتحاد جوړ کړي ړومبې خپلې کشالې ختمې کړي او بیا د نورو څه مسایل دي هغې ته مطلب دا دې ورشي نو یقینا ډېر ښکلی پروګرام صاحب د مامزې قام چې کوم دی پېژنګلو به څنګه کېږي نو محمدزی قام خو ګوره دا خو یو افغان ټرایب دی که نه جي یوسفزي دي محمدزي دي مومند دي دا خو لکه ټرایبس دي بنګش دی خټک دی نو دغسې محمدزي یو قوم دی یو پخوانی تاریخ دی زوړ تاریخ دی دا مخکې دا کومې غونډې چې نن موږ د میاشت کې وینو که نه چې مخکې شوې وي نو څونه پیدې به بالکل یقینا چې دا خبره لیټ شو خو بیا هم وایي چې هغه دی عاید او درست عاید پکار داري چې دا غونډې نن 40-50 کاله وړاندې شوې وې خو بهرحال ده چې اخره کې یو سوچ وکړو او د محمدزی قوم یعنی یقینا چې د محمدزی قوم چې ډېر مسایل دي په دې ډسټرکټ کې یعنی تاسو وګورئ چې محمدزی قوم دی ټیک شو ډسټرکټ چېرته ده خو که تاسو وګورئ چې یعنی مظلوم قوم دا دی مظلوم قوم دا دی هر یو سړی په بدماشي کوي هر یو سړی په ډنډهماري کوي حالانکې د شته خاوندان دي ټول شریف خلک دي نو دا دی چې یو مظلوم قوم دی او دا کوم یعنی زه به ووایم چې د قبضه مافیا خبره کېږي یعنی د هغې غټ ښکار دا محمدزی دی د قبضه مافیا چې یعنی به خپل علاقه خپل ملک او مطلب دا دی چې هغه یعنی حق تانه بللي نو یعنی دا څونه ظلم تاسو یعنی خپل وینې د دې ډسټرکټ چېرته دی اوسېدونکي چې د 40-50 کالو نه د دوی حق غصب کېږي یا نه غصب کېږي چې مقدمې وي چې د 40 د 50 کالو نه مقدمې را رواني په خپل مال کې د روټۍ خاوندان نه دي یعنی په خپل مال په خپل جایداد کې د بچو فیسونه نشي ورکولی او هغه بله طبقه چې چا غصب کړي هغه ځان مظلوم حسابوي او چې زه مظلوم یم هلکه مظلوم خو دا محمدزی دی چې د یعنی مال حال تا غصب کړی دی تا هغه له څه نه ورکوې هغه خوار د خپلو بچو فیس نشي ورکولی د روټۍ پیسې نه وي او الټه وایي چې یاره زه مظلوم یم نو دا دی چې محمدزی قوم د اتحاد یقینا چې دا به دوی دپاره یو ډېر ښه وي یو ډېر ښه قدم یې دی خلکو دپاره او نه صرف موږ یعنی د غاصبانو خلاف یو بلکې نور څونه سوشل ایویلز دي معاشرتي براییاں دي جی که هغه ډرګ مافیا ده هغه آیس مافیا ده هغه نورې برایانې دي
نو د هغې خلاف هم موږ محمدزی قوم د هغې خلاف جدوجهد کوو. ډېره زیاته مننه کتونکو انشاءالله پروفیسر صاحب سره بیا خبرې کوو. یو پروفیسر صاحب یو سمندر دی، خو دې وخت کې بس مختصر موږ په دغې محمدزی قومي اتحاد باندې خبرې کوو، بیا په خلیل خیلو باندې چې فهیم خان په دیره کې دغه پروګرام دا جوړ شوی. پروفیسر صاحب ډېره مننه. تسلیم خان چې د ده دویم نوم موږ ټایګر یادوو او ټایګر دی. تسلیم خان صاحب څه به وایې نن د غونډه شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وی د ظلم غرونه که ولاړي په ډغره ورځم، د ظلم غرونه که ولاړي په ډغره ورځم، زه هغه سر یم چې ماتېږم د عزت په موقع. ملګرو زمونږ د علاقه انشاءالله دا ډېره ښه او د امن د غاړه روانه ده. په خلکو کې هغه شعور، په هغه خلکو کې هغه بیداري راله چې کومه د علاقې ته د ډېر وخت نه ضرورت او د علاقې دا غوښتل چې یاره په دې علاقه د یو امن، په دې علاقه د ورورولۍ، په دې علاقه د اتحاد او د اتفاق یو داسې فضا راشي. ځکه دا خلک ډېر زیات د دې شي نه محروم او نن انشاءالله د دې نه مخکې که تاسو کتلي او تاسو ټولو ته پته نو د محمدزو قوم په دغه کې یو پروګرام جوړ شو نن د خلیل خیلو او دغسې انشاءالله د علاقې ته موږ دا یو میسج ورکو چې د کم خیل نه وي خو د اتحاد او د اتفاق په وجه باندې د ټول یو ځای شي، نو بیا به د علاقه به انشاءالله د ترقۍ او د سوکالۍ په لار باندې ډېر مخکې ګامزني روانه وي او هغه ورځ لرې نه ده چې زموږ به علاقه به انشاءالله د نورو علاقو شان په ترقۍ او په سوکالۍ باندې روان وي. ډېره زیاته مننه. کتونکو اوس دا ګڼو دا موږ سره شیراز سکر صاحب دی. شیراز صاحب یو میسج ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په کوم ځای کې موږ ولاړ یو نو دا یو ډېر شریفانان خلک دي. نعیم خان او دا دوی چې کومه نن غونډه وکړه نو د دې غریب قوم د کوم مسایل چې دي د دې د حل کېدو دپاره او د پرمختګ دپاره وکړه. او انشاءالله دا هم خلیل خیل چې دی محمدزی قوم دی او د محمدزی قوم تاریخ چې څنګه دی نو هغه ټولو خلکو ته معلوم دی. او زه به دا یو خبره وکړم چې دوی دا خلک چې کوم دي دوی دا ویشر د خانان چې دي نو دا یو ډیر زیات ظالم قوم دی. نو زه دا وایم چې کوم یو کس دوی له نږدې راغلی که د یو انسان شکل ته ګوري چې د شکل نه ظالم ویادی نو دا داسې نه ده. په خدای قسم چې دوی سره کله کینی او ته وګورې د دوی ښه سړیتوب وګورې خو دا کوم چې د روب داب والا شکل الله دوی له ورکړی دا زموږ د محمدزی قوم نیکه چې کوم نو هغوی دا یو سټایل یو شکل یو او الحمدلله د شرافت پې ختمه وه. نو زه به دا وایم د خوشحالۍ خبره ده. زه به دا هم ووایم چې دوی ډېر لیټ تاسیس شروع کړ، دا ډېر مخکې پکار و. خو زه اوس هم ښه ده چې دوی راپاڅېدل او خپل د نیکه چې په کومه طریقه باندې تللی او په هغه طریقه باندې دوی تګ شروع کړ نو موږ ډېر د خوشحالۍ اظهار کوو. ډېره زیاته مننه. کتونکو اوس موږ دا ویلي شو چې تنګي سرکرده خلکه چې کوم دي هغه راویښ شو د تنګي ترقۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د خیر ښېګڼې دپاره، د سوشل ورک دپاره انشاءالله چې دغه خلک صرف زکات هم ورکړي نو تنګي کې به چې کوم دی غربت ختم شي او دغه ته امید ساتو. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. موږ دې خلکو له دعا کوو چې خدای دوی د اتفاق او اتحاد همدغه شان قایم او دایم ساتي.